بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د بډګرام میډیا روم کتونکو پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. نننی پروګرام کې زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه د وزیر اعلی خصوصي مرستیال برای پاور اینڈ انرژي ترند محمد خان صاحب سره دی. ترند محمد خان صاحب ټول نمخ کې تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو پروګرام کې موږ له وخت راکړ. منسٹر صاحب اولنې کوېسچن زموږ تاسو نه دا دی چې تر دې دمه د بډګرام دپاره تاسو څومره فنډ چې کوم دی ترقیاتي فنډ منظور کړی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ کې اته الله بھائی استا استاد پورا ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو مال نن په دې اهم موضوع باندې د خبرو موقع راکړه او خپل عوام ته دا کارونو تفصیل زو خیمه تاسو په واسطه سره چې کوم موږ خپل بدی 2 کالو کې کړی دي. ته الله بھائی تاسو ته پته را چې کله د 2018 الیکشن وشو نو د هغې نه وروسته خدای پاک ماله کامیابي راکړه. بیا موږ سره چې زموږ کوم پینل نواز خان او په اعلی کې زبیر خان مطلب د بډګرام عوام په پاکستان تحریک انصاف باندې بھرپور طریقې سره اعتماد وکړو او بھرپور طریقې سره زموږ سپورټ وکړو او د الله تعالی په رحم باندې او دغه عوام په مرسته باندې د هغې په محبت سره د هغې په اخلاص سره الله تعالی موږ له کامیابي راکړه. الیکشن ګټل څه دومره غټه خبره نه ده، خو کله چې انسان باندې عوام خپل یو اعتماد وکړي او بیا چې کوم مقصد د باره هغې خپل ووټ ورکړي نو هغه مقصد حاصلول چې کوم دی نو زما په خیال باندې دا غټه خبره ده. چونکې څنګه ټول عوام ته پته ده چې زمونږ بډګرام کې ډېر زیات مسایل دي او زه به دا ووایم چې کارونه خو الحمدلله موږ ډېر زیات کړي دي خو د هغې باوجود ډېر زیات کارونه داسې دي چې هغه موږ لا کول دي. نو تاسو چې څنګه سوال وکړو د 2 کالو د خپله کارکردګي به ووایم چې یو خو دا تاسو ټول ته پته ده، عوام ته پته ده چې کله الیکشن وشي او نوی ګورنمنټ راشي نو هغه خپل په پالیسۍ جوړولو کې په پلانینګ کولو کې هغې کې ښه کافي ټایم چې کوم دی هغه لګي. دویم د الله تعالی دی طرف نه نه صرف پاکستان بلکې په ټولې دنیا کې د کووډ-19 د کرونا وایرس په شکل کې یو وبا راغلی ده او که تاسو وګورئ نو د دنیا طاقتور ملکونه چې کوم دي د هغې معیشت ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. نو یقینا چې د ډېر زیات مالدار ملکونو ته نقصان رسولی خو زموږ خو یو ترقي پذیر ملک دی او زموږ وسایل دومره نشته، د هغې باوجود د الله تعالی شکر ادا کوو چې هغسې نقصان زمونږ په پاکستان کې ونه شو کوم چې لکه یوروپ کې یا امریکا کې شوی دی او بیا هم لکه زمونږ معیشت ته ډېر زیات نقصان د دې وجې نه رسېدلی دی. تاسو ته پته ده چې لاکډاونز پکې تیر شوي دي، د خلکو کاروبارونه بند شوي دي، د دفتر بند وي او د هر څه باوجود زه د الله تعالی ډېر زیات مشکور یم چې په دې 2 کالو کې د دې هر څه باوجود موږ ریکارډ ترقیاتي کارونه کړي دي او دا به زه تاسو ته ووایم چې ما چې څومره فنډ په دې 2 کالو کې خپل په حلقې ته وړی دی او هلته کې څه کارونه شوي دي، څه په پراګرس باندې کې دي، هغې باندې کار روان دی او څه باندې به انشاءالله ډېر زر کار شروع کړي. نو د هغې کې تاسو وګورئ په ماضي کې مثال نشي لیدی او دې سره نواز خان هم خپل فنډ وړی دی او د بجلی په مد کې او نورو کارونو کې د هغه فنډ هم لګي. خو زه به صرف خپله خبره وکړم چې د 1 ارب روپو نه زیات چې کوم دا واړه کارونه دي مونږه لکه چې په هغې کې د خلکو خاص کر د اوبو سکیمونه دي واړه یا کویان یا هینډ پمپ او ورسره زمونږ لکه د روډونو انفراسټرکچر چې کوم هغه ډېر خراب و په هغې کې لینکس روډز خاص تاسو وګورئ په هر ځای کې لګیا دی زمونږ ترقیاتي کارونه شروع دي چې پی سی سی شروع دي، دغسې تارکول شروع دي، ورسره تاسو وګورئ سیوریج لاینز په مختلفو کلو کې شروع دي، چنو کوڅو پخولو باندې کار روان دی، په لارو پخولو باندې کار روان دی. نو عوام چې څومره مسایل دي په هغې باندې الحمدلله موږ کوشش کړی دی او ما چې څنګه تاسو ته ووایي د 1.5 ارب روپو پورې تقریبا د 1 ارب روپو نه زیات موږ فنډ وړی دی او په هغې باندې څه کارونه شوي دي او څه لګیا دي کېږي او څه به اوس انشاءالله
په هغې باندې کار شروع شي، ټنډرې منډرې پې شوي دي. دا خو لکه چې کوم د واړه کارونو د لینک روډونو او د خلکو چې واړه کوم واټر سپلای سکیمونه یا د هغې د خبره ما تاسو ته وکړه. منشر صاحب ورپسې سوال زما دا دی چې د ډي ایچ کیو هسپتال زموږ چې کوم د اپګریډیشن سلسله روانه وه، وزیر اعلی صاحب چې کوم دی ستاسو په درخواست باندې د هغې اپګریډیشن کړی، اوس مختلف په سوشل میډیا باندې یا ستاسو چې کوم مخالفین دي، اپوزیشن پارټیانې دي، هغوی طرف نه دا یو پروپیګنډا مخکې راځي شوې وه چې هغه په بجټ بک کې شامل نه دی. نو د دې حوالې سره عوام لږ تفصیلات غواړي. ګوره جي زه یو خبره کول غواړم چې ډېر افسوس خبره دا ده چې زمونږ په بډګرام کې یو څو خلک راوتلی دی، هغه ته به زه وایم دا د پروپیګنډا فیکټرۍ دي او داسې دروغ وایي چې ورځې د شپه وي شپې ته ورځ وي. زمونږ په دې باندې څه پروا نشته، هغې چې هر څه وایي ایٹ د اینڈ آف د ډے خیر بیا رښتیا چې کومي نو جیت ته رښتیا کېږي. که څوک ډېر دروغ هم وایي نو ما په خیال باندې خپل اخرت هم خرابوي او په دنیا کې ورته هم څه فایده نه کېږي. رښتیا یو دروغ وي. د ډي ایچ کیو حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې کله خدای پاک ماله کامیابي راکړه نو زما په ټاپ پرایورټي کې یو د ډي ایچ کیو هاسپټل چې کوم دی د هغې اپګریډیشن هم او فرام د ډے فرسٹ د اولې ورځې را زما دغه کوشش و چې خدای پاک دې کې ماله کامیابي راکړي چې دا هسپتال موږ اپګریډ کړو. نو ما وزیر اعلی صاحب سره بار په دې باندې میټینګونه هم شوي دي او هغه په ما سره وعده کړې وه چې دا به درله زه کوم او د الله تعالی شکر دی چې هغه چې کومه وعده کړې وه هغې ته یو عملي جامه په دې بجټ کې هغه واغوندوله. تاسو تر مخکې زما په دې باره کې خبرې شوي چې په فروری کې وزیر اعلی صاحب د دې سمري د اپګریډیشن اپروډ کړې وه. نو بیا پی این ډي ډپارټمنټ دا او دغه وکړه چې دا به د دې نه به اول موږ د دې فیزیبیلیټي وکړو، ځکه چې زمونږ دا سټانس دی یا زمونږ دا پوینټ آف ویو دی چې دې هسپتال باندې صرف د بډګرام نه دې ته د تورغر هم مریضان راځي، دې ته د شنګلې هم راځي، دې ته د کوهستان هم راځي چې دا یو پراپر هسپتال جوړ شي نو دغه مریضان به هم مطلب د ابټباد ته د نورو علاقو ته تلو نه خلاص شي او دلته کې به هغو ته د صحت سهولیت موجود شي. نو هغې دپاره فیزیبیلیټي سټډي هغې په دې بجټ بک کې ایښې ده، اے ډي پي کې ایښې ده باقاعده د فیزیبیلیټي سټډي آف ډي ایچ کیو بټاګرام فار اپګریډیشن آف کیټیګري بی یا اے دواړه بی اور اے دواړه پکې لیکلي دي. هغې به اوس په دې کال کې فیزیبیلیټي کېږي، هغې دپاره پیسې لوکیشن کړی دی. هغې به دا ګوري چې په دې باندې څومره آبادي ده، په دې کې آیا د نورو واډونو جوړولو ضرورت شته که نشته، دلته د څومره ډاکټرانو کمی دی، څومره ډاکټرانو ضرورت دی، دلته څومره اکوپمنټ ضرورت دی. نو هغې پراپرلی فیزیبیلیټي سټډي به کېږي او د هغه فیزیبیلیټي سټډي په رڼا کې که هغې وي چې نه صرف کیټګري بي ته اپګریډ کړئ او دې باندې دغه خلکو ضروریات پوره شي نو کیټګري بي ته به اپګریډ شي او که نه فیزیبیلیټي کې دا راغله چې دلته آبادي زیاتره په دې هسپتال باندې دلته کې دا اے ته اپګریډ کول غواړي نو بیا به انشاءالله د دې اپګریډیشن اے ته کېږي او هغه به انشاءالله ایز ا نان ډیولپمنټل سکیم کېږي. خو اوس دې وخت کې په اے ډي پی کې دا باقاعده ریفلیکټ شوی دی او د دې فیزیبیلیټي سټډي به انشاءالله زما به کوشش دی چې زر ته زر موږ د دې فیزیبیلیټي سټډي وشي او هغه رپورټ چې کوم دی پی این ډي ډپارټمنټ ته سبمټ شي او که هغې وي چې دا کیټګري بي ته اپګریډ شي نو کیټګري بي ته به شي او که هغې دا وایي چې دا اے ته که نو انشاءالله اے ته به وشي. د نوي زون په حوالې سره به څه وایي منسټر صاحب، تاسو پکې هم ډېرې منډې ترډې به کولې، مختلف نیوز به راتله په سوشل میډیا باندې او د بډګرام چې کوم ځوانان دي یا د شانګلې د تورغر کوهستان هغې هم په دې کې ډېر انټرسټډ دي او د بډګرام د ولس دا یو لوی ډیمانډ دی. نو د هغې حوالې سره څه اپډیټس دي اوسه پورې چې څه وشو؟ اتولا بھائی داسې دا نوې زون جوړول زمونږ د نیو جنریشن یا ینګ چې کوم زمونږ تعلیم یافته نوجوانان دي د هغې یو ډیمانډ دی ډېر وخت نه او دا د هغې جینون ډیمانډ ځکه دی چې که موږ وګورو نو زمونږ زون چې کوم دی زون 3 هغه ډېر لوی دی او په 1400 ضلعو باندې مشتمل دی چې په هغې کې چترال، اپر لوور دیر، سوات، ملکنډ او ورسره دغسې نورې ضلعې دي چې هغه د تعلیمي لحاظ سره د نورو ضلعو نه د شنګلې نه د کوهستانونو نه د بټګرام نه د تورغر نه ډېر زیات مخکې دي. کله چې پبلک سروس کمیشن کې پوسټونه اناونس شي
نو هغه لوکیشن یا خو میرټ بني زموږ خو تعلیمي نظام دومره په پټګرام کې او په دغه علاقو کې دومره ایډوانس نه دی چې هغه په میرټ باندې راشي نو بیا فردر دی هغه لوکیشن چې د سیټس حواله سره نو هغه په زون وایز دي نو په زون کې دغه ځلې چې کوم دي هغه موږ نه هغه سیټونه زموږ واخلي او زموږ چې کوم ځوانان په کمپټیشن کې راشي نو هغه دغه نه محرومه پاتې شي په دې کې به دا یو خبره وکړم چې په تیر شوي ګورنمنټ کې زموږ چې کوم ایکس ایم پی ای صاحب نوابزاده ولی محمد خان هغې په دې کې هم کوششونه کړي خو بیا د هغې ټینور ختم شو او هغه کوم مقصد دپاره چې کوشش هغه سرته نه کړی شو کله چې ما له خدای پاک کامیابي راکړه نو زما په یو ټاپ پرایورټي کې دا خبره هم وه نو ما بیا په اسمبلی کې دې باندې کال اټینشن راوړو چې دې کې تیر شوي ګورنمنټ کې کار شوی خو کار سرته شوی نو په کار دا چې موږ موجوده حکومت دا کار وکړو او دا زموږ د علاقې حق دی چې دا موږ ته میلاو شي نو هغې دپاره بیا یو های لیول کمیشن جوړ شو چې په هغې کې اپوزیشن او د ټریجري بینچز یا حکومتي ارکان تقریبا برابر هغې واغستل او چیرمین چې کوم هغه لا منسټر سلطان خان زموږ چې کوم اصلاح منسټر هغه چیرمین شو دغه علاقونه موږ چې کوم نوې زون غواړو شنګلا کوهستان بډګرام تورغر د دې پکې یو ایم پی هم نو شامل بغیر ضمانت ځکه چې زه پکې محرک وم نو کله چې زمونږ په های لیول کمیشن کې میټینګونه کېدل زمونږ خپل هغه سټانس چې زمونږ چې کوم پوینټ آف ویو هغه ما سټرانګلی هلته پیش کوو خو په دې کې بیا یو خبره داسې راغله چې زمونږ وزیر اعلی صاحب چېرته تللی و د مالاکنډ په دوره باندې او هلته کې د بونیر خلکو نه دا ډیمانډ کړی چې چونکې دا نوې زون باندې کار روان دی نو په دې زون کې د بونیر هم شامل کړی شي وزیر اعلی صاحب ورته باقاعده په جلسه کې اعلان کړی بیا دلته چې راغی هغه ډایرکټیو هم ایشو کړی وه که نوې زون جوړېږي نو بونیر د هغې حصه جوړه کړی شي خو بهرحال چې کله زمونږ هلته کې میټینګونو په هغې کې د بونیر دوه ایم پی ایز یو سردار حسین بابک صاحب هغه د اپوزیشن طرف نه او یو ریاض خان کوم چې زموږ سی این ډبلیو منسټر دی هغې دواړو دا پوینټ آف ویو چې دا د دې کې نوې زون کې پروپوزل کې شامل کړی شي خو ما برپور خپل دی هغه پوینټ آف ویو دفاع وکړه او الحمدلله موږ چې کوم فائنل ریکمنډیشن کیبینټ دپاره جوړ کړو نو په هغې کې موږ بونیر شامل نه کړو صرف هغه ضلعې چې کوم واقعي بیکورډ دي هغه پکې موږ شامل کړي بهرحال تاسو ته خبره شارټ وکړم چې کله بیا شی کیبینټ ته لاړو نوې زون حوالې د کیبینټ اپروول دپاره نو په کیبینټ کې وزیر اعلی صاحب دا پوینټ راوچت کو چې دا خو چونکې ما د بونیر دپاره اعلان کړی و په جلسه کې مې کړی و بیا مې ډایرکټ ایشو کړی وه دا په دې نوې پروپوزل کې تاسو ولې په دې نوې زون کې نه دی شامل کړی شوی نو بیا کیبینټ میټینګ کې ما خپل هغه پوینټ آف ویو هلته هم پیش کړو چې زمونږ بنیادی مقصد د نوې زون جوړولو دا دی چې دا کوم پسمانده علاقې دي یا تعلیمي لحاظ سره هغه وروسته دي یا معاشي لحاظ سره هغه وروسته دي نو هغه ځوانان د نورو علاقو سره کمپټیشن نشي کولی که په دې نوي زون کې تاسو داسې علاقې شاملوئ چې سوات یا بونیر یا مالاکنډ یا چترال ایون نو هغه بیا خو د دې نوي زون فایده نه کېږي نو هغې کیبینټ زما خبره بیا ومنله او بیا هغې دپاره وزیر اعلی صاحب یو منسټریل کمیټي جوړه کړې منسټرانو چې په هغې کې چیرمین زموږ هیلث او فاینانس منسټر چې دی تیمور جګړه جوړ کړو او په ممبرانو کې شهرام ترکی شوکت یوسفزۍ زه ریاض خان او د چترال چې کوم ماینارټي منسټر دی وزیرزاده دا منسټریل کمیټي جوړه کړه چې تاسو دې باندې کار وکړئ او بیا خپل ریکمنډیشن راوړئ چې آیا د بونیر چې کوم دی دا په نوي زون کې شامل کړی شي او که نه بیا هغې نه وروستو ما پکې کوشش کوم چې دا میټینګ زموږ زر ته زر وشي ځکه چې وزیر اعلی صاحب ورته دا ډایرکشن هم ورکړي چې دا په یو میاشته کې تاسو دا فیصله وکړئ او واپس کیبینټ ته راوړئ نو هغه چې زموږ اول میټینګ وشو نو هلته بیا هم زموږ هارډ ډېر ډسکشن وشو ریاض خان دا کوشش کو چې بونیر شامل شي او موږ مخالفت کو بهرحال هغې باندې بیا موږ فیصله دا وکړه کمیټۍ چې موږ د پبلک سروس کمیشن نه یو د 15 کالو زوړ ریکارډ راغواړو نو اسټیبلیشمنټ سیکرټري ته بیا موږ ډایرکشن ورکړو کمیټۍ چې تاسو موږ له د 15 کالو زاړه
د دوه سیزونو موږ ته په نیکسټ میټینګ کې بریفینګ راکړي. یو چې تیر شوي 15 کالو کې څومره په پبلک سرویس کمیشن کې اپوائنټمنټ شوي دي دا موږ ته راکړي چې په دې کې دغه نورې ضلعې چې کوم دي موږ چې غواړو چې د نوي زون کې شامل شي. په د دې څومره خلک ورتي شوی دی او د بولیر څومره خلک ورتي شوی دی. نو هغه دې لپاره چې موږ کمپیریزن به د دې خبرې وکړو چې آیا بولیر موږ سره په پبلک سرویس کمیشن چې کوم اپوائنټمنټ شوي دی کې اټ پار دی او هغه موږ نه مخکې دی. نو یو دا خبره. دویمه خبره دا چې لټریسي ریټ چې د بولیر څومره لټریسي ریټ دی او د دې ضلعو څومره لټریسي ریټ دی. نو د دوه پوینټونو باندې ان شاء الله موږ نیکسټ میټینګ کې هغه پورا پریپریشن کړی دی. هغه کې به بیا موږ ته بریفینګ راکړي او که بولیر موږ سره لټریسي ریټ کې او پبلک سرویس کمیشن چې کوم د نه مخکې 15 کالو کې اپوائنټمنټ شوي دي په هغې کې هغه موږ سره اټپاري نو بیا خو موږ ته د دې مخالفت هیڅ جواز نه جوړېږي. او که هغه موږ نه مخکې لټریسي ریټ کې هم او دغه سره هم د اپوائنټمنټس لحاظ سره هم نو بیا د بونیر موږ سره شاملېدو هم څه جسټیفیکیشن نه جوړېږي. نو هغې بیا میټینګ لیټ ځکه شو چې چونکې زمونږ د کمیټې چیرمین چې دی هغه تیمور جګړه دی هغه بیا بجټ پکې شروع پکې روزه راله بیا پکې بجټ پریپریشن و هغه په هغې کې بیزي و نو هغه ته ټایم نه میلاوېده. اوس الحمدلله زموږ بجټ هم پاس شوی دی هر څه شوي دي. نو زما به دا کوشش وي زه پکې کوشش کوم چې څومره زر کېدی شي د دې موږ میټینګ راوواړو او بونیر شاملول یا نه شاملول هغه پکې فیصله وشي. نو بیا به انشاءالله دا موږ دوباره کیبینټ ته ولیږو او هلته به اپروول وشي انشاءالله. منسټر صاحب کوم چې د بیوټیفیکیشن فنډ او بډګرام چونکې دې کې نه شامل نو بیا تاسو دې کې هغه سټرګل کړی دی یا شامل کړی دی د هغې په حوالې سره دا به ووایي دې کې ټوټل موټه فګر څو دی فنډ او دا کوم ځایونو کې مطلب مین کوم پروجیکټس ګورئ زه خو په دې موقع د وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوم د دوه خبرو چې هغه ډېر کمو ضلعو کې شته نور ټولې صوبه کې ضلعو کې نشته. یو CDLD پروجیکټ دی کمیونټي ډیولپمنټ چې کوم کمیونټي په ترو باندې کېږي. بعض زموږ نادان دوستانو دا خیال لري چې دا د NGO فنډ دی راځي دا خبره نشته دا زموږ د پروینشل ګورنمنټ فنډ دی او دا ما وزیر اعلی صاحب ته ریکویسټ کړی زبیر خان کړی چې دا CDLD پروجیکټ کې تاسو بټګرام ضلع هم شامل کړئ. د هغې طریقه کار لږ مختلف دی. زموږ نور د ګورنمنټ چې کوم فنډ دي هغه د ټنډر په ذریعه باندې کېږي او دې لا حکومت میکانیزم داسې ایښی دی چې د دې ټنډر نه کېږي دا هغه کمیونټي او هغې تنظیم جوړوي او بیا اخبار کې هغې ورکوي کوم ویلیج کونسل کې څه ضرورت بیا خلک درخواستونه ورکوي او د هغې خپل یو شفاف طریقې سره هغې بیا د هغې سروې وکړي او کار کوي او کار بیا کمیونټي کوي. نو یو خو د CDLD هغې کوم کروڑونه روپۍ روانې دي او د کمیونټي په ترو باندې لګي. دا خبره مې ځکه وضاحت وکړو چې یو ځل ما چیکونه ورکړي وو په هغې باندې هغه زموږ نادان دوستان چې کوم دي هغې پې دغه راوچت کړی چې دې کې تاسو سیاسي خلک ولې راغوښتی دی. نو زه غرونو ته دا ویل غواړم چې دا سیاسي ګورنمنټ دی د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ دی او دا د هغې پروګرام دی. زه د هغې کابینټ حصه هم یم او که نه هم یم زه د هغه علاقې نماینده یم او ما د دې نه هېڅوک نشي منې کولی چې داسې پروګرامونه که هغه افتتاحګانې دي CDLD پروجیکټ او که هغه یا چیکونو ډسټریبیوشن یا چې هر څه چې زه به هغې پارټیسپیشن وکړم چې زه د علاقې نماینده یم او دا زموږ د ګورنمنټ پروګرام دی او دا زما پوره رایټ دی دا زه کولی شم. یو خو CDLD خبره تاسو ته ما وکړه. دویم د کوم چې زموږ بیوټیفیکیشن دا په دې وخت کې 11 ضلعو کې په زموږ په صوبه کې دی او د دې چې کوم اول نه د ګورنمنټ پروګرام و چې هغه 1 ارب روپۍ په هرې ضلع کې د دې پروګرام لاندې ولګي. په هغې کې بیا د هغې یو مختلف دغه ورکړي دي چې هغه کارونه پکې دي چې هغې هغې کې د بازار بیوټیفیکیشن دی د زموږ چې ایگزسټنګ کوم روډز دي د هغې حالت بهتري ده. بیا ټوریزم ډیولپمنټ دپاره دا مختلف کمپوننټس دي چې هغه په دې کې یا بجلی چې کوم کمبې یا تارونه خراب دي لاینز دي په بازارونو کې هغې ریپلیسمنټ وغیره نو دا هغې دپاره نو په دې کې فیز 1 کې 70 کروڑ روپۍ دي. فیز 1 کې 70 کروڑ روپۍ دي او چې دا ولګي نو انشاءالله 30 کروڑ روپۍ به بیا
فیز 2 کې راځي. خو فلحال 70 کروڑ روپو پروجیکټ دی په 11 ضلعو کې دی. الحمدلله د وزیر اعلی صاحب ډیر زیات مشکوري ما چې هغه پکې بټګرام شامل کړ. دا پکې یو دل ما ریکویسټ وکړ هغه شامل کړ. بیا بس وجه دوباره ترنه ووته بټګرام، بیا ورپسې ما مونږ تړلې او الحمدلله کې خدای پاک کامیاب کړم او بټګرام پکې شامل دی. نو دا په 11 ضلعو کې دی. په هغې کې مختلف سکیمونه دي، هغې باندې کار جاری دی. زما کوشش دا و چې زمونږ کوم غټ مسلې دي، یو خو د بازار حوالې سره چې بازار کوم ایشوز دي هغې ته کافي په دې کې لوکیشن شوی دی. خو د بازار مسله لغونې دغه ځکه ده چې هغې کې څه څیزونه داسې دي چې هغه مخکې نه کړي مونږه، نو هغه پیسې پرې نشي لګېدی او بهرحال هغې باندې ټنډر او هر څه شوي دي، انشاءالله به کېږي. خو دې سره سره پکې بیا مونږه څه روډونه داسې وو امپارټنټ چې هغه پکې مونږه اچولي دي. زه به لکه دې کې یو تاسو ته ووایم چې زمونږ د پیمال غټ روډونه چې کوم دي، یو د بټګرام پیمال غټ روډ دی، یو د بټګرام شملای غټ روډ دی. د پیمال بټګرام روډ چې کوم دی هغې کې مونږ 6 کروڑ روپۍ دی دپاره بیوټیفیکیشن نه کېښودې. که تاسو خیال وکړئ د پیمال خلک چې راځي نو اوځي بټګرام ته او بیا هلته نه لږ ډېر اوږد روډ دی. نو د چترۍ نه یو زوړ روډ دی هغه پکې مونږ اچولی دی، په هغې باندې کار شروع دی. نو هغه روډ چې کله جوړ شي نو یوازې د پیمال خلک نه، د کاروان نواله دغه چې څومره په دې کې د بټګرام یونین کونسل هم صحیح سره راځي، د پېښور یونین کونسل هم راځي، د ګیجبوړی یونین کونسل هم راځي. دا ډېره غټه آبادي ده. نو هغه خلکو ته به دا روډ ډېر زیات شارټ شي چې هغوی بجای د دې چې په بټګرام ته ځي او بیا داسې راتاویږي. ولې چې دغه زیاتو خلکو غم خادي چې کوم دغه کته ده، بیا اوس سی پیک دې خوا جوړ دی، نو که منصرې ابټاباد ته راځي نو بیا به هم ورته اساني راځي. او ایون که بټګرام ته ځي نو بجای د دې چې هغه تنګ روډ آبادۍ کې دننه ځي نو داسې به ډېر شارټ کټ راځي او بټګرام ته راځي. نو دا یو ډېره لویه آبادي ده. نو هغې ته به انشاءالله د هغې نه ډېره فایده وي. هغه تاسو ته پته چې په هغې باندې کار شروع دی او زما کوشش دا دی چې زر ته زر هغې کار کمپلیټ شي. دویم زمونږ د 5 یونین کونسلو روډ بټګرام شملای روډ، هغه یو زوړ روډ دی یو نوی روډ دی. د زوړ روډ خبره به تاسو ته اول وکړم چې د زوړ روډ تاسو وګورئ، هغه زمونږ د ایکس ایم پی اے نوابزاده خان د کور ته هم هغه روډ تللی دی. هغې حالت ډېر زیات خراب و. نو په هغې کې 1 کیلومیټر روډ جوړ شوی او مخکې د فلډ د فنډ نه باقي چې کوم د مین بازار نه والا تر باباجي موړه پورې کوم روډ خراب و، نو هغه موږ د بیوټیفیکیشن کې اچولی دی او په هغې باندې کار شروع دی. هغې پراپر ډرینیج سیسټم او دا روان دی چې هغه کمپلیټ شي نو ورپسې به انشاءالله تارکول وشي. نو دا د دغه ټولو خلکو دپاره یو ډېره لوی فایدې خبره ده. او بر ایون د بر چې کوم خلک دی د جسول بازار نه بره که هغې هم دا زوړ روډ استعمالوي نو د هغې حالت ډېر زیات خراب دی. هغوی هم مطلب هغې ته مستفید کېدی شي. دویم یو اهم روډ د 5 یونین کونسلو هغه د نارضا موړ نه چې کوم جسول بازار ته رومی روډ چې کوم جوړ شوی و، دا ما بنیادي طور باندې په جایکا پروجیکټ کې اچولی و. جایکا پروجیکټ زموږ د جاپان یو پروګرام و زموږ صوبې دپاره. په هغې کې 650 کیلومیټر روډ هغې زموږ په صوبه کې جوړه و. تقریبا 22 کیلومیټر روډ پکې ما د وزیر اعلی صاحب راکړی او زما حلقې دپاره. هغه نور روډونو علاوه یو پکې ما دا روډ اچولی و ځکه چې د دې امپارټنس ډېر زیات دی او دا د 5 یونین کونسل روډ دی. ما دا غوښتل اوس هم غواړم چې دا یو بهترین روډ جوړ شي. نو جایکا پروجیکټ دا ما اچولی و. پکې ما چې څنګه مخکې ګزارش وکړو چې د قدرتي آفت راغی کووډ 19 د وجې نه نو جاپانیان واپس لاړل. هغه پروجیکټ چې کوم دی نو هغه ځوړند پاتې شو. هلته د یو طرف ته د خلکو ډیمانډ ډېر زیات و چې دا روډ او بل هغې باندې ډېر زیات دغه و. بل خوا دا آلریډي موږ په جایکا پروجیکټ کې اچولی و. نو ما وی که دا هغه وشي نو جایکا پروجیکټ کې که دا شوی وی نو په دې کې د پیسو که 10 کروڑ پې لګېدی که 15 کروڑ پې لګېدی هغه به هغو لګولې. د دې باقاعده سروې هر شی کړي. خو زه بیا دې ته دغه شوم که مې کېدی شي چې دا جاپانیان واپس رانه شي نو دا روډ خو ډېر زیات امپارټنټ دی. بیا موږ دې دپاره ما اکسین صاحب ته وایي چې ته سروې وکړه او وګوره چې دا څومره پیسو کې دا روډ زموږ جوړېدی شي. نو هغه بیا وایي چې 6 کروڑ روپۍ باندې به دا ښه بهترین روډ جوړ شي. نو بیا د بیوټیفیکیشن روډ مد نه موږ دې ته 6 کروڑ روپۍ کېښودې او الحمدلله په هغې ټنډر هم شوی دی. موږ افتتاح وکړه او اوس کار هم شروع دی. او زما به دا کوشش وي
بیا بلکې دا په بډګام په تاریخ کې اول دلته تاسو وګورئ ما خپل د افتتاح په سپیچ کې وې خلک چې کوم راغلي وو د 15 یونین کونسل خلکو ای دا مو چې تاسو خپل یو کمیټي جوړه کړئ هغه د کوالټي د هم چک کوي او د سره سره په دې کې نور سی ایشوز راځي د لینډ ایشوز راځي یا بل سره راځي نو هغه به د کمیټي حل کوي نو هغه د بار هغه یو پراپر کمیټي جوړه کړې ده او هغه په نگرانی کې ان شاء الله دا کار کیږي او ضرب هم کیږي ان شاء الله بهترین کار به هم کیږي د دې روډ کمپلیشن سره به دغه 15 یونین کونسل خلکو ته پورا سہولت ان شاء الله ملو شي د سره سره ملکالګلی او زیده ډیر خسته زیده خو الته روډ ډیر زیات خراب و دغه هغه کې ما بیا 50 لک روپۍ د ملکالګلی د لپاره زمونږ چې کوم سپیشل فند هغه کې ما ورکړي او 2 کروڑ روپۍ ولا بیا مونږه د بیوټیفیکیشن هغه هم ټندر شوی دی نو چې هغه ملکالګلی روډ جوړ شي هغه ډیره ښکلې علاقه ده هغه علاقه به ورسره هم ترقي وکړي او د سیاحت لپاره که څوک ځي راځي نو یو بهترین سپاټ به انشاءالله جوړ شي هغه پکې هم دی نو دا خو چې کوم زمونږ د بیوټیفیکیشن یو رښتیا د مچای سر یو داسې ځای دی چې ډېر زیات ښکلی دی خو هغې ته اکسس ډېر زیات ګران و نو د پیراډای نه موږ هغې ته روډ ورکړی دی په هغې کار شروع دی چې مچای ته هغه روډ وځي او خو مچای سر خو بیسیکلی دی په دغې کې تورغر کې راځي خو زمونږ د خلکو دپاره او د سیاحت دپاره نو هغه یو بهترین سپاټ دی نو هغه سی پیک سره هم نږدې دی د مطلب چې پراپر روډ هغې ته جوړ شي نو زما په خیال باندې د سی پیک نه به ورته یو ګنټه کې دننه سړی بره رسېدي بلکې ګنټې نه هم کم ټایم کې نو هغه یو نوی سپاټ دی د هغې کې چې کوم علاقې راځي لاره کې نو هغې ته خلکو ته به روزګار معیشت به هم ښه شي او د سیر و تفریح دپاره به یو بهترین ځای جوړ شي بیا دغسې چیل سر چې کوم دی هغه موږ سره یو بهترین سپاټ و نو هغې دپاره موږ دغه کړی و هغې کې چونکې بیا زبیر خان دی د اعلی نه نیم روډ وښکلی و هغه خپل فنډ یې او نور هغه بیا د هغه طرف نه هغه وایي چې دا روډ موږ وباسو نو د چیل سر ته هم د هغه اعلی طرف نه روډ روان دی ان شاء الله مستقبل کې زه کوشش کوم چې دې طرف نه ورسره موږ هم روډ وباسو او دا اعلی نه چې کوم روډ راځي او د بډګام والا چې کوم دي نو دا به یو بل سره انټر کنیکټ شي نو دا به یو بله لار هم جوړ شي اعلی ته تلو دپاره او د سیر سیاحت دپاره به یو بهترین ذریعه هم د خلکو جوړ شي دې نه علاوه که تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې هغه کوم چې پروپیګنډا ګروپ دی هغې د اوږي بټګرام روډ حوالې سره ډېره زیاته څوک ورته شورګره روډ وایي څوک ورته څوک یار چا خپل خوله ده چې څه ورته وایي زه د عوام ته دا خبره کول غواړم تاسو په حساسیت باندې چې د اوږي بټګرام روډ حالت څومره زیات خراب و او هغه وخت کې زه په اقتدار کې نه وم پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی او زما په کوششونو باندې زما په مینت باندې هغه الحمدلله هغې دپاره یو هینډسم اماونټ چې کوم هغه ورته الوکیټ کړی و په هغې باندې چې کله ټنډر وشو نو د خوش قسمتۍ نه یا بد قسمتۍ نه د سی پیک کار شروع نو تاسو ټول بډګام عوام ته پته راځي دی اوږي بټګرام روډ چې کوم دی دا به چاینیز استعمالو دا بالکل جی ټول هغې ډمپري او دغه زمونږ د اوږي بټګرام روډ دومره زیات هم هغه وخت کې خراب نو خو د هغه چاینیز د ټرافیک د وجې نه هغه بالکل روډ یې زمونږ تباه کړ نو د هغه وجې نه د خیرآباد نه چې بره کوم پورشن و هغې باندې خو کار وشو خو دا کته چې کوم پورشن و نو هغې باندې یو خو فوجیان چې کوم د سیکورټي دپاره د چاینیز ولاړو هغې هم کار نه پرېښوده او دویم دا ده چې هغه د سی پیک د ټرافیک د وجې نه هغې باندې کار نه کېده نو هغې لکه هغه زه وایم چې دومره حده پورې دا خلک ځي په هغه سیاسي دغې کې لکه ورځې تر شپه وي او شپې تر ورځ وي هغې کې مختلفې پروپیګنډې وغیره هغه کېدي خو بهرحال عوام باشعوره دي هغوی په ښه او بد باندې پوهېږي نو هغه چې بیا کله سی پیک ترو شو ټریفک هغه ته ډایورټ شو نو تاسو وګورئ چې هغه روډ ښه بهترین طریقې سره جوړ شوی دی د کسپول نه واخلی تر دغې پورې او کوم منځ کې چې پورشن و نو هغه د ټیکهدار او د ډپارټمنټ په منځ کې یو تناظر راله چې ټیکهدار وایي چې ما ته پیمنټ کم شوی دی او محکمې وایي چې موږ تاسو څومره کار کړی دی
هغه عمره موږ ته پیمنٹ کړی دی په هغې کې بیا عدالت ته خبره لاړه عدالت پکې بیا کمیشن جوړ کړو بیا د هغه ټیکهدار هغې دغه وکړو ټنډر یې والا کینسل کړو هغې کې بیا هغه لاړه عدالت ته بهرحال هغه د عدالت د وجې نه هغه شی چې کوم دومره ډیلې شو اوس الحمدلله هغه خبره ټوله سیټل ډاون شوې ده او هغه میچ چې کوم پورشن دی په هغې باندې هم کار جاري دی نو دا روډ چې کوم دی دا د زموږ چونکې کافي آبادي په دې روډ باندې هم د اوږۍ ته خلک ځي راځي نو دغه لږ دی چې کوم پاتې دی چې دا جوړ شي نو دا د عوام دپاره به یو ډېر د سهولت خبرې خو دې سره سره د یو بله خبره کول غواړم چې زموږ د بډګرام یو روډ هم په خیبر پختونخوا چې زموږ کوم د هایوے اتھارټي د هغې کې نه شامل دا په اول ځل باندې ما وزیر اعلی صاحب ته ریکویسټ وکړو تاکه تاسو ته یاد وي حیدر خان ته هم موږ د دې ډیمانډ کړی چې دا تاسو پی کې ایچ ای ته حواله کوي خو هغه بیا ونه کړو نو محمود خان هغې اپروول ورکړی دی د هغې چې کوم بورډ دی هغې اپروول ورکړی دی او چې دا میچ کې کله دا پورشن جوړ شي نو دا به خیبر پختونخوا هایوے اتھارټي ته هینډ اوور شي او دې باندې به بیا سبا که بیا پکې خرابې راځي یا څه کمې بیشې راځي نو هغې سره د فنډس کمې نه نو دا به هغې هر وخت کې کوي ځکه چې دا یو انټر ډسټرکټ روډ دی بل ډسټرکټ سره مانسري سره دا بډګرام ته لیک کوي ورسره تورغر خلک هم دا روډ استعمالوي نو دا به انشاءالله بیا خیبر پختونخوا چې زموږ کوم هایوے اتھارټي ته هغې ته به هینډ اوور شي د سی این ډبلیو نه به دا اپګریډ شي جی منسٹر صاحب دې ورځو کې موږ ګورو عام ورځو کې هم په بډګرام کې د بجلۍ لوډ شیډینګ سلسله چې کوم دا دورانیه ډېره زیاته شوې ده او هغې د وجې ولس چې کوم دی سخت پریشان دی چونکې دا مسله خو ایم این ای صاحب سره ټچ راځي واپډا چې کوم دا هغه خو د وفاق یو اداره ده خو هغه ستاسو په پینل کې دی ملګری دی ستاسو د دې دپاره څه اقدامات تاسو کوئ توله به زه دا وایم چې په دې وخت کې زمونږ په بډګرام کې ټولو نه غټه مسله د بجلۍ ده نو دا به غلطه نه بجلی ډېر کم ټایم دپاره خلکو ته راځي او خلک ته پوزې پورې راغلی دی هغې کې موږ ډېر زیات کوششونه وکړو نواز خان هم وکړو ما وکړو دې نه مخکې هم کړي دي مخکې چې ما سره کله د هغه وخت کې هم کړي دي د میچ کې چې موږ اقتدار کې نو بیا هم کړي دي چې د دې څه یو داسې سلوشن راوباسو چې دا مسله زموږ مستقل طور باندې حل شي خو د بدقسمتۍ نه هغه سلوشن اوسه پورې راوتی نه دی نو دې کې تاسو وګورئ زموږ زه په هر ځای کې دا خبره کوم زموږ بټګرام خلک چې کوم دی ډېر زیات محب وطن دی او د قانون پاسداري کوي د زلزلې نه مخکې زموږ بټګرام کې داسې هېڅ ایشو نه وه نه د بل حوالې سره وه نه د بل د غلا حوالې سره وه ټیک ټاک به بجلي هم راتله چې کوم لوډ شیډینګ به و هغه به کېده او نور به خلکو ته بجلي مهیا وه خلکو به بل هم ورکوو نو بدقسمتۍ نه چې کله موږ باندې زلزله راغله او د هغې نه وروسته د خلکو کورونه پرېوتله او میټر یې پکې ورغښتې او دغه وشو بیا پکې ګورنمنټ یو اعلان هم وکړو چې دا بلونه معاف کړي نو هغې نه بیا زموږ د بجلۍ سیسټم چې کوم دی خراب راغی اوس دې کې داسې ده چې په دواړو طرف نه کمیش دی که ته وګورئ نو خلکو ته بل په مد کې د ګورنمنټ د 1 ارب روپو نه زیات بقای زیات دي نو کله چې موږ پیسکو حکام سره خبره کوو نو هغوی چې د خلک بل نه ورکوي بل غړ دا خلک وایي چې لوډ شیډینګ دی نو دې لپاره دا خبره به بغیر د خلکو د تعاون نه حل کېږي چې څو پورې زموږ خلکو پوره تعاون نه کړی چې کوم د خلکو کمې دی چې هغه دا ذمہواري واخلي چې دا موږ پوره کوو خپل کمې او کوم چې د واپډا یا د پیسکو چې کوم کمې دی نو هغه چې خلک کله خپل کمی ته دغه شي نو هغه به بیا د هغو سره بله لار بني انشاءالله هغه به موږ کمپیل کوو دغه به کوو چې هغوی چې کوم کمی دی یا میټر ریډینګ نه کېږي یا بل څه مسله ده یا بل اوور بلینګ دی یا څه دی نو هغه به انشاءالله وکړي خو لکه دا خبره د دواړو د طرف نه دغه ده چې عوام د تعاون نه بغیر دا نه حل کېږي هېڅ صورت باندې نه حل کېږي انټرنیټ کې که موږ وګورو چې تاسو 2-3 افتتاحګانې تاسو مو وکړې ریسنټلي د هایډل پاور پروجیکټ چې کوم دی نو دا
کوم ځایونو کې مطلب په بډګرام کې تعداد څو دی مزید د زیاتېدی داسې ده چې تاسو به اورېدلي چې زمونږ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب په تیر شوي زموږ د پی ټی آی ګورنمنټ کې خبره کوله چې ما په خیبر پختونخوا کې 300 نه زیات ډیمونه جوړ کړ دي ایکچولی هغه بیا مخالف پروپاګاندا کوله ډیمونو خبره نه کوله هغه هم دا مینی مایکرو هایډل پروجیکټ خبره کوله زما په خیال باندې دا زمونږ د تیر شوي حکومت یو ډیر لوی ښه او د عوام په مفاد کې ډیر ښه پروجیکټ و چې په کوم ځای کې اوبه اویلیبل دي نو هلته کې هغوی دا وړې پروجیکټ خلکو ته لګول شروع کړي چونکې زمونږ د بډګرام خلک د دې د افادیت نه خبر نو هغه وخت کې پکې دومره چا زیاته دلچسپي نه خو بیا هم د 50 نه بره پروجیکټ دي دا صرف زمونږ د ضلع بډګرام په بډګرام او اعلی دواړو کې د کمپلیټ شوي دي او تقریبا کمپلیشن پروجیکټ کې دي اخري مراحل کې دي د دې ټولو نه ښایسته خبره دا ده چې یو په دې کې لوډ شیډینګ نشته دا چې کله دا پروجیکټ حکومت جوړ کړي نو دا کمیونټي ته حواله کړي بیا د کمیونټي دا مرضي ده چې په دې کې 24 غنټې دا بجلی ځان ته چلی او که یا یو غنټه دوه پکې وقفه ورکړي چې مشینري ته نقصان ونه رسي بعضې ځای کې پکې څوک یو غنټه بندوي 24 غنټې بعضې ځای کې 2 غنټې بندوي بعضې ځای کې څلور خو دا د هغې خپله مرضي ده دویمه خبره دا ده چې په دې کې بل چې کوم دی د هغه هم کمیونټي د کور په حساب باندې 200 بعضې ځای کې بعضې کې 400 بعضې کې 500 هغې دا راغونډوي او د دې لپاره یو کمیټي جوړوي پیسې هغه کمیټۍ ته راغونډېږي بیا دغه پیسې چې کوم دي نو دا هم دغه پروجیکټ باندې لګي یو په هغې کې چې کوم چوکیدار یا اپریټر دي هغه تنخواه د دغه پیسو نه ورکوي دویم خدای مګه که دې کې څه فالټ راشي نو هغه هم د دغه پیسې نو دواړه صورتو کې یو خو په دې کې لوډ شیډینګ نشته دویمه خبره ده چې دا اکنامیکل ډېر زیات دی مطلب بل دومره نشته نو دا په اول فیز کې 356 سر کې بیا ایشوز رااله تقریبا 329 چې کوم دی دا په 11 ډسټرکټ کې هغه زیاتره کمپلیټ کړي دي او څو دغې نه علاوه نو دا به انشاءالله ډېر ډېر کم اوس فیز 2 ته موږ ځو فیز 2 چونکې دا اوس محکمه ما سره ده نو په فیز 2 کې موږ سره 672 نوي به موږ انشاءالله مینی مایکرو هایډل پروجیکټس لګو او هغه په 21 سلو کې دی نو زه ستاسو په دې پروګرام په واسطه ما هغه ورځ خپل په سپیچ کې هم ویلو که داسې یو ځای وي او زمونږ عوام ته دا غواړي چې دلته کې موږ ته دا پروجیکټس ولګي او د هغې اوسه پورې سروې نه شي نو ما سره دې رابطه وکړي فیزیبیلیټي به بیا زمونږ ټیم ځي زمونږ خپل انجینیر دي دغه دي هغه به ګوري چې آیا دې کې پوټینشیل شته که نشته د هغې کې دوه څیزونو خبره ده ضروري ده چې یو د اوبو او یو هغې کې هایټ پکاري چې دا دوه اوبه او هایټي دا دغه بجلی پیدا کولو لپاره هغې پریشر پکاري هایټ پکاري نو چې دا دوه څیزونه کوم ځای کې موجود دي چې اوبه او هایټ پکې جوړېږي نو هغې که سروې شوي ولې چې 97 سایټس د 97 سایټس الریډي سروې شوې ده په بډګرام ضلع کې په هغې کې 35 چې کوم دي هغه هغوی نان فیزیبل دي یا اوبو کمې به یا به پکې د هایټ کمې نه بهر نور چې کوم دي 50 نه زیات هغه پکې فیزیبل دي هغې باندې ان شاء الله موږ کار شروع کوو که دې نه علاوه چې کوم سایټس وزټ نه دی شوی د هغې فیزیبل نه نو هغه ما ته زه خپل په ترو باندې ما ته چې کوم ځایونه پته را خو زه لیست جوړوم ان شاء الله د هغې به موږ سروې وکړو خو بیا هم که څوک دا وایي چې زموږ د دې پروجیکټ سره نو بالکل ما ته ویلی شي ان شاء الله د هغې به موږ سروې وکړو او که هغه فیزیبلي نو د دې نه بل د بجلی ښه پروجیکټ نشي کېدی دې سره یو بله خبره کول غواړم چې په بډګرام د اندیاړ خور کې سروې شوې وه او هلته د 10.9 میګاواټو پوټینشیل شته نو ما ته چې کله دا ډپارټمنټ میلاو شو نو ما خواهش دا دیوم او انشاءالله زما به کوشش هم دا چې دا پروجیکټ نه په هغې باندې بیا میټینګ موږ وکړو چونکې دا غټ پروجیکټ دی د 11 میګاواټ دی تقریبا نو دا بیا هلته اسلام آباد نه پرانه او نور ادارې دي د هغې نه د دې بیا اپروول اخیستلي نو هغه کیس هلته موږ لیږلی دی او انشاءالله زما به کوشش دی چې دا پروجیکټ په بډګرام کې جوړ شي نو د دې به بیا خلکو ته یو ډېره فایدې خو دې سره سره یو بل شی زما په نوټس کې راغلی دی چې دا نندیاړ خور کې یو بله سروې شوې ده 3 میګاواټه
نو هغې باندې بل ورځ چې موږ بټګرام ته تللي بیا ما چیف ایگزیکټیو افیسر هم موږ سره پی ډي هم پروجیکټ ډایرکټر هغې ته ما وایي چې دا دې باندې تاسو وګورئ که واقعي دلته کې داسې یو ځای چې هغې کې د 3 میګاواټو پوټینشل وي نو هغه به موږ د مینی مایکرو هایډل نه وکړو او هغه بجلي چې کوم ده هغه به موږ دغه خپلې علاقه کې خوره کړو. نو دا تقریبا چې 3 میګاواټ بجلی ډیل وشي دا زمونږ تقریبا د نیمې نه زیات تحصیل چې کوم دی هغه په دې بلکې ډېرې علاقې چې کوم دی هغه به دې نه کور شي. نو هغې کې به یو دی چې لوډ شیډینګ به پکې هم نه او دویم به دی چې بل هم به داسې مسله نه هغې به بیا موږ باقاعده خپل ټرانسمیشن لاین او ورڅه به خپل کړو. نو هغې باندې انشاءالله زه ورک کوم د 2 پروجیکټو باندې یو د 11 میګاواټ چې کوم دی او یو د 3 میګاواټ چې دی دا چې بټګرام د باره وشي انشاءالله زمونږ دا مسله چې کوم دی همیشه د باره به حل شي. منسټر صاحب د بټګرام کې اکثر چې کوم ګورو موږ د پولیسو چې کوم کمې دی پولیس نفرای کې د هغې سلسلې حوالې سره به تاسو ووایه. بل چې کوم ایټا ټیسټ پاس کړی و نوجوانانو تاسو سره ما د هغې ملاقات هم کړی په بټګرام کې د هغې څه اپډیټس دي د هغې باره کې څه داسې راته ولا به چې یقینا زمونږ د ضلعې پولیس چې کوم دی هغه کمې دی دې کې ما مخکې دلته د ایم پی او ما هغه وخت کې موږ یو کیس پروسس کړی و کله چې هغه دلته راغی هیډ کوارټر ته نو د هغه وخت کې آی جي صاحب و زمونږ فیاض تورو صاحب هغې په خپله آی جي صاحب د هغې بیا مخالفت وکړو چې په بډګرام کې لا اینډ آرډر دا هغه وخت کې تاسو له یاد دي د لا اینډ آرډر ډېر زیات حالت خراب و پوره صوبه کې نو هغه په خپله د هغې دغه وکړو چې بډګرام کې د لا اینډ آرډر سچویشن صحیح دی هلته کې مسجد د نفرای ضرورت نشته په هغې باندې حالانکې نور ګوره دا زمونږ چې ډي ایس پي چې هیډ کوارټر چې دی دا هم په هغه پروپوزل کې شامل و داسې نور انسپکټران وغیره پکې وو هغه غټ پوسټونه یې موږ له راکړل ډي ایس پي هیډ کوارټر یې راکړو انسپکټران یې پکې زیات کړل هغه خو دا واړه پوسټونه چې کوم موږ ته ضرورت و هغه هغې اپوز کړو یو خو دا اوس بیا هم زمونږ وزیر اعلی صاحب سره ریجنل سطح باندې به میټینګونو په هغې کې بیا دا پوینټ ما اوچت کړ وزیر اعلی صاحب ډایرکشن ورکړ چې دا تاسو ما ته پوره دغه راکړئ چې هلته آبادي څومره ده هلته پولیس څومره دي او مزید څومره ضرورت دی چونکې دې نه مخکې یو کیس تحریپور تللی هغه اپروډ شوی دی نو ما چې کله دا خبره وکړه بیا د مانسري والو هم ووایي چې زموږ هم کمی دی ابټاباد والو وایي زموږ هم کمی دی نو بیا وزیر اعلی صاحب چې دا ټول تاسو هلته نه ډیټیل راوغواړئ چې د کومې ضلعې څومره آبادي ده او د پولیس څومره هلته نفري په کار ده او څومره کمی دی نو زموږ د بډګرام والو خو خپل هغه رالیږلی دی پوره ډیټیل سره زما خیال دی چې 600 نه څه له پاسه هغې وایي چې موږ سره مزید پولیسو ضرورت دی څوم زموږ آبادي ده یا تاڼي دی هغه لحاظ سره نو هغه به انشاءالله وزیر اعلی صاحب سره چې کله بیا زموږ ریجنل دغې باندې میټینګ وي هغې کې به دا پوینټ موږ اوچتو او دا بله چې تاسو کومه خبره وکړه د ایټا ټیسټ والا نو هغه زموږ دې وخت کې 60 کسان دي چې هغو ټیسټ پاس کړی دی خو موږ سره هلته کې ویکنسي نشته نو بیا تا چې څنګه ووایې د هغې یو وفد راغی بډګرام کې ما سره میلاو شو نو هغې ته ما دا ووایي چې تاسو ټول ما سره پېښور ته مه راځئ تاسو ته به تکلیف وي تاسو به خرچي هم کېږي 2 یا 3 کسان راشئ نو زه به تاسو سره هلته کې چې څومره منډې یا به کوم چې تاسو د مسله خدای پاک حل کړي دا مسله مخکې یو ځل هم جوړه شوې وه هغې کې ما ډېر زیات کوششونه کړي نو الحمدلله هغې کې هم زیات کسان بیا وشو یو 2-3 کسان غریبانان پکې پاتې شوي خو هغې کې ټایم نه و چونکې دا 31 دسمبره پورې دا میرټ ویلډي هغه بلکل دسمبر اخري تاریخونو نو هغه خو بیا 2-3 کسان غریبانان پاتې شو دې ځله الحمدلله ټایم پکې ډېر دی 31 دسمبره پورې موږ سره ټایم شته نو بیا هغې 2 کسان راغله د هغې نمایندګان زه سره لاړم اے آی جي اسټابلیشمنټ سره موږ دغه وکړو نو هغې چې بیا ډایرکشن ورکړه هغو ته زمونږ ډي پي او صاحب ته ما هم بیا ډي پي او صاحب سره خبره وکړه چې تاسو سره چې کوم ویکنسی اوس اویلیبل دي حالانکې دې کې صرف 3-4 ویکنسی اویلیبل وي نور 11 کسان هغې دغې ته واړول اف آر پي ته واړول نو هغه تقریبا 16-17 ویکنسی جوړې شوې هغې باندې خو هغې ته وایي چې د فیز 1 کې موږ ما ډي پي او صاحب سره وایي چې دا اډرونه تاسو وکړئ الحمدلله هغه 17 کسان خو وشو باقي چې کوم کسان پاتې دي نو هغې بیا موږ دا انډرسټینډینګ جوړ کړو چې زموږ د بډګرام څومره کوټه جوړېږي په سپیشل برانچ کې ده په ایلیټ فورس کې ده یا په بل د پولیس چې کوم ډپارټمنټ دی هغې کې زموږ خپل هر ضلع خپله کوټه وي چې هلته زموږ څومره کوټه جوړه ده نو ډي پي او صاحب ته ما ویلي دي هغه په هغې کې ورک کوي
چې کوم ځای کې زمونږ جوړیږي، بعض ځای کې یو جوړیږي، بعض ځای کې دوه جوړیږي، لس جوړیږي، چې څومره جوړیږي نو ان شاء الله هغه کیس په هغو تیار کړي. او ما الریډي هغې سره خبره شوې ده، هغه څه کسان به دغه نورو ډپارټمنټ ته واوړي او دا ویکنسیانې چې کومې خالي شي نو په هغې باندې به د هغه کسانو اډرونه وشي. خو دا اوس موږ دې وخت کې نه شو ویلی چې هغه زمونږ 100 ویکنسۍ جوړېږي، 15 جوړېږي، 10 جوړېږي، 15 جوړېږي، 60 جوړېږي یا 40 جوړېږي. خو زما کوشش دا دی چې ان شاء الله موږ دغه ویکنسۍ پیدا کړو او دغه هلکانو ته جواب میلاو شي. منسټر صاحب د ګراوند په هکله باندې ډېر زیات د عوام د طرف نه کوېسچنز سوالات راځي او موږ وګورو نو مختلف اوقاتو کې هغې خلاف خلک پریس کانفرنس هم کوي، مظاهرې هم کېږي، سړکونه هم بندوي. نو د دې د حل څه کېدای شي؟ مطلب ستاسو په څه نظر سره دا ګورئ چې څو وخت کې به دا ګراوند چې کوم دی په بډګرام کې جوړ شي او کوم ځای کې توله به یې داسې ده چې موږ وایي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی دا د ځوانانو پارټي ده. ټیک دی چې زیات دی کې زمونږ ځوانان چې کوم دی هغې دې سره ینګ جنریشن چې نو کله چې زمونږ په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی نو هغوی اوله فیصله دا وکړه چې په هر تحصیل کې به موږ ګراوند جوړو، هر تحصیل کې به موږ ګراوند جوړو. نو چونکې زمونږ بډګرام کې 2 تحصیل دي، یو اعلی یو بډګرام، نو هغو دواړو تحصیلونو دپاره پیسې الوکیشن وکړو. په اعلی کې تاسو وګورئ اعلی کې ګراوند جوړ شوی دی، هلته د ځمکې څه ایشو نه وه، بله مسله نه وه. د بدقسمتۍ نه زموږ په بډګرام کې هغه وخت کې چې هر څوک دا 2013-14 خبره ده چا چې دا ځمکه سلیکټ کړې ده هغه انتهایي زیاتې کړې دی، ځکه چې ګراوند خوار دی کې جوړېده شو. هغې مین زموږ د کوم میدان ځمکه وه هغه یې د ګراوند دپاره سلیکټ کړه. د ګورنمنټ هغه یو پراسیس یې هغه د هغې نه بیا تیر شوي دي، سیکشن 4 ولګېد بیا وغیره نور چې برته کوم سیکشن دي هغه. ما په هغه وخت کې هم زه نماینده نه وم، خو زه هغه وخت کې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی هغه ته مې ویلي و، دا محمد خان صاحب زموږ سپورټس منسټر ده ته مې ویلي و چې دا دې صحیح نه دی سیکریټ کړی، دا بدلول غواړي. خو بهرحال ونه شو هغه وخت کې. اوس دې وخت کې چې کله ما د نمایندګي راغله نو دا ټوټل 36 کنال ځمکه وه، بیا پکې ما منډې تړلې ولې چې دا کوم ځمکې مالکان چې دي دوسره زیاتې دي. نو بیا فیصله دا وشوه چې کوم مین روډ باندې چې کومه ځمکه ده هغه چې هر څومره کناله جوړېږي دا ته نه ایکسکلوډ کړي. هغې دپاره بیا دلته نه یو ټیم لاړ، هغه وکته تقریبا 7 کنال ځمکه ته نه یا څه کم 7 کنال ځمکه ته نه هغه ایکسکلوډ کړ، کوم چې د روډ سایډ ته و، کمرشل روډ و. او چې باقي کوم 29 کنال ځمکه ده نو هغه هغې باندې تقریبا سیکشن 17 هم شوی دی او واټ ته خبره تیاره ده. بیا چونکې هغه سیدان دي موږ دپاره ډېر زیات محترم دي، موږ د هغو کوو ټیک ده، زیات پکې زما مخالف دي، خو زما دا ضمیر نه دی چې زما د وجې نه د چا ته نقصان ورسي. او دا ما باندې بعضې خلک خپل سیاست چمکولو دپاره یا ما باندې دا الزام لګوي چې دا ځمکه زموږ ایم پی ایس دغه کړې ده. نو زه وایم چې په کوم اخلاقو دا خبره کوي، دا په ریکارډ باندې موجود ده، د بډګرام وړیکې او لوی ټولو خلکو ته پته راځي دا ځمکه خو په 13-14 کې اکوایر شوې ده، هغه وخت ایم پی ایس وکړو. خو دا صرف خپل هغه سیاسي سکورینګ دپاره او زما بدنامولو دپاره دا خبرې کوي. د هغه سیدان بیا موږ ته راغله چې زموږ دا ځمکه چې کوم ده دا دې پاتې شي. زه ورسره زما ورسره مخکې هم همدردي وه، زما ورسره نن هم همدردي ده، زما ورسره سبا هم همدردي ده. خو چونکې هغه خبره دومره مخکې تللې ده چې هغه اوس واپس کول ډېره زیاته ګرانه خبره ده. نو بیا د هغې یو وفد راغی، زه ورسره لاړم ډي جي سپورټ سره، موږ ورته ویلي چې دا ځای بدلېږي نو بل ځای کې تاسو ځمکه اکوایر کړئ او دا قیمتي ځمکه ده، واقعي قیمتي ځمکه دلته ډېرو ګراونډ جوړېږي. نو هغه بیا دا خبره وکړه تاج محمد خان چې په دې کې هېڅ قسم ګنجایش نه وي، چونکې ته راغلی زه په یو شرط باندې دې ته به ټایم ورکړم او دې په دې کې کار وکړي، که دا کار وشو نو موږ به ورته دا ځمکه بله والو. شرط یې دا کېښودو چې دوی د بل ځای موږ ته وښیي چې هغه فزیبل ځای د ګراونډ دپاره. زموږ ټیم به دلته نه لاړ شي، هغه به وګوري، که هغه ووایي چې دا فزیبل دی نو موږ به هغه ځمکې، خو د هغې کې شرط دا دی چې د هغه ځمکې کوم مالکان یې هغو به ولنټیر وي، مطلب هغه به لیکلو کې موږ له راکوي چې بیا به سبا هغو دې کې نه عدالت ته ځي او نه به بیا په دې باندې دغه کوي چې موږ دا ځمکه خپل مطلب دا چې خپله رضامندۍ سره څوک ځمکه راکړي نو موږ به دا دغه هغې ته شفټ کړو. که غلي نو سیده دا خو موږ دپاره نیب کیس جوړېږي چې یو ځمکه موږ په 2014-15 کې اکوایر کړې ده
په ارڅو باندې چې کانال شوی دی اوس خو 5 کال وروسته موږ د باغ ریټ باندې ځکه کوم ځمکه نه میلاویږي نو که بیا سبا دا هم د سیده ساده نه کیس دی موږ خو په ګوډ فیت کې کار وکړو سبا بیا نه وایي چې دې کو تاسو پیسې اخیستې دي دا تاسو ولې هغه کړل نو هغه زما په ریکوست باندې هغه بیا ټایم ورکو هغه جرګې ته جرګه راغلی وه وفد ورته وایي جرګه ورته وایي چې تاسو ته ځای میاشت یو نیمه میاشت ټایم شو تاسو متبادل ځای وګورئ بل ځای موږ ته راکړئ او موږ به هغه ځای اکوایر کړو خو دغه دوه شرطونه چې یو هغه فیزیبل ځای زموږ ټیم به هغه ګوري دویمه خبره دا ده چې هغې کې مالکان به موږ ته دا لیکلي راکوي چې د ځمکه موږ نه کوو دا موږ خپله او درېیمه خبره ده چې ریټ یې د دې نه زیات نه په دغه ریټ ځکه چې خو سیده ما تاسو ته وایي چې یو ځمکه هغې اکوایر کړې ده په کم ریټ هغې نه زیات خو هغې ریټ ورکولی نه شي قانون دی نو هغه بیا پکې هغه بډګام ما خو تاسو ته وایي چې بیا پکې پریس کانفرنس شوی و مین وایل څه کسان بیا لاړل بیا های کورټ ته لاړل دلته یې ټایم واخیسته اول د لاړل های کورټ ته نو پای کې اوس بیا های کورټ کې کیس 2-3 تاریخونه پکې شوي دي خو د حکومت ته طرف نه به دې کې څه رکاوټ نشته حکومت پیسې لګلې دي په ډي سی اکاؤنٹ کې پرتی دي او سیکشن 17 پورې پای کې کاروایی هم شوې ده ایوارډ پاتې دی چې اوس د عدالت خبره یو غاړې ته شي نو بیا به زما په عدالت چې کوم طرف ته فیصله وکړه که د مالکانو طرف ته یې فیصله وکړه نو عدالت بیا خو صحیح دی بیا به ګراوند زموږ پاتې شي بل ځای به بیا کتی شي چې میلاویږي نه میلاویږي کوم ځای کې او که نه د هغې نو دا ګراوند مطلب زما خبرې دا دی چې حکومت هغې ګراوند دپاره پیسې لګلي دي او هلته کې موجود دي او څه ډیلی پکې نشته دویم اوس موجوده زمونږ دې حکومت یو نوی پروګرام جوړ کړی دی د یونین کونسل په سطح باندې پلی ګراوډز نو په هغې کې دا تېر شوي کال کې هم خو تېر شوي کال کې دا خبره وه چې هغې ځمکې پیسې نه ورکولې ځمکه چې کمیونټي راکړي خپل مفت او ګراوند به ګورنمنټ جوړوي اوس دې ځله زموږ کوشش دا دی چې حکومت د ځمکې دپاره هم پیسې کړي چې کوم ځای کې ځمکه اویلیبل وي هغه یونین کونسل کې ګراوند جوړېدی شي نو انشاءالله زموږ په یونین کونسل کې به هم جوړېږي منسټر صاحب د انرژي اینډ پاور چې کوم قلمدان دی تاسو ته ملاو شوی دی څه پلان دی تاسو سره د خیبر پختونخوا دپاره څه اقدامات به کوئ څه ایکسپیکټډ ګورې جي د انرژي اینډ پاور چې کوم زموږ ډپارټمنټ دی دا په صوبه کې که ته رینک ورکړې نو درېیم څلورم ګډ ډپارټمنټ دی او د ریوینیو لحاظ سره ته وګورې نو دا د ټول نه زیاته ریوینیو صوبې ته ورکوي اوس دې وخت کې زموږ اربونو روپۍ چې کوم دي د انرژي اینډ پاور ډپارټمنټ د وجې نه زموږ صوبایي حکومت ته راځي زموږ چې کوم هایډر پروجیکټس دي یا زموږ ګیس آیلینډ ګیس چې کوم زموږ رایلټي راځي نو اربونو روپۍ چې راځي په دې ډپارټمنټ کې راځي اوس دې وخت کې چې موږ 161 میگا واټ بجلی زموږ چې خپل د صوبې چې کوم پروجیکټس دي 161 میگا واټ بجلی موږ نیشنل ګریډ ته ورکوو او لکه دا د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر اوسه پورې موږ دومره خپل پروجیکټس کړي دي اوس زموږ تېر شوي د پی ټي آی حکومت او د موجوده زموږ چې پی ټي آی حکومت دی په دې حوالې سره ډېر زیات فوکس دی او خاص کر زموږ د وزیر اعظم عمران خان صاحب او بیا د وزیر اعلی محمود خان صاحب په دې ډپارټمنټ باندې او په دې کې پروجیکټس باندې ډېر زیات فوکس دی اوس چې کوم زموږ آن ګوینګ پروګرس دي نو په هغې کې 3 پروجیکټس زموږ یو د کوټو دیره یو په شنګله کې دی کروڑا او یو په مانسهري ضلع کې دی جبوډي دا به انشاءالله په دې کال کې کمپلیټ شي په 2021 کې او دا به نیشنل ګریډ ته بجلی شروع کړي نور چې زموږ انډر کنسټرکشن کوم دي یا پایپ لاین کې دي یو پکې هغه دی 300 میگا واټ زموږ بالاکوټ والا ساينس ایشین ډیولپمنٹ بینک سره د هغه 2027 پورې دا کمپلیشن دی یعنی راتلونکي 5 کالو کې یا 5 کالو کې دا پروجیکټ چې زموږ کمپلیټ شي نو د دې چې کوم کیپیسټي دا هغه دی 1200 میگا واټ یعنی پاکستان جوړېدو نه واخله پورې اوسه پورې موږ 161 میگا واټ پروجیکټس کمپلیټ کړي دي او دا چې زموږ کوم اوس چې کوم انډر کنسټرکشن دي دا 1200 میگا واټ تقریبا نو دا 1200 میگا واټ چې کله زموږ په نیشنل ګریډ ته ځي نو تقریبا 60 ارب روپۍ به موږ ته سالانه د دې ریوینیو د صوبې ته راځي او دې سره آیلینډ ګیس هم د هغې سره دی دې نه مخکې په آیلینډ ګیس کې زموږ صوبې څه انویسټمنټ نه دی کړی
ما ته چې کله دا قلمدان ملاو شوی دی ما په هغې کې میټینګز کړي دي او انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې موږ داسې بلاکس کې انویسټمنټ وکړو چې ګوره آیلینډ ګیس داسې شی دی چې هغه د ځمکې لاندې دی هغه چاته پته نه وي چې دې کې راخیږي خو چې کوم ځای کې زیاته پاسبیلیټي نو هلته کې بیا سړی خپل هغه انویسټمنټ کوي لکه تاسو ته به یاد وي وروستو کال عمران خان صاحب یو دغه کړی په زموږ په سمندر کې هغه ډریلنګ روان و هغه وایي چې هلته کې به راوخیږي او قوم ته به ایټ د اینډ آف د ډے راونخته خو بهرحال یو ریسک خبره ده نو انشاءالله موږ به کوشش دا کوو چې موږ په داسې بلاکس کې خپل د صوبې انویسټمنټ وکړو چې کوم ځای کې پاسبیلیټي زیاتې او زموږ په صوبې کې هغه موجود دي نو خدای پاک پکې کامیابي راکړه نو په مستقبل کې به دا زموږ د صوبې دپاره د ریوینیو ډېره ګټه لري او ورسره آیلینډ ګیس کې به هم زموږ ملک ته او صوبې ته فایدې اوس په دې وخت کې موږ چې کوم د فیډرل ګورنمنټ دغه دی لکه کوم چې زموږ پروجیکټس دي صرف د رایلټي په مد کې موږ ته سالانه 24 ارب روپۍ د آیلینډ ګیس په رایلټي کې راځي د مرکز نه نو که زموږ خپل پروجیکټس وشي او په هغې کې زموږ شیر وي نو تاسو خپل حساب وکړئ یعنی دا چې کوم زموږ اوس رایلټي موږ ته کوم منصوبو کې راځي که دې کې زموږ 20 یا 25% هم شیر وي نو اوس به موږ د 50 ارب روپۍ سالانه هسې راتلی یعنی 10% حساب سره یا 12% حساب سره موږ ته 26 ارب روپۍ راځي نو چې په دې کې زموږ شیر هم 20-25% نو هغه ته ډبل کړه نو هغه پیسې به موږ ته راتلی نو دا انرژي پاور ډپارټمنټ چې دی کې ډېر زیات پټ او خاص کر هایډل کې بیا زموږ سولرایزیشن پروګرامونه شروع کړي دي اوس موږ ته تقریبا 150 میگا واټ یو پروګرام سولر روان دی په ډي ای خان کې هغه کنټریکټ واټ شوی دی داسې بنور په ایکس فاټا کې خاص کر زموږ پروګرامونه روان دي بیا په صوبه کې جمعتونو زموږ مخکې پروګرام 4000 مساجد هغه سولرایزیشن 4000 هغه مخکنی پروګرام اوس 5000 په دې ډیپه کې موږ کې خود 5000 مزید مساجد به ان شاء الله موږ کوو ځکه دا یو سوشل سیکټر دی او جمعات یو داسې ځای دی چې هغه د ټولو خلکو بیا جمعات بل دپاره خلک چندې کوي دغې نو هغې نه به خلک دغه شي او خلکو ته به سهولت وي په جمعات کې به بجلی هر وخت کې هم اویلیبل او د بل نه به هم خلاص وي 4000 مخکې تقریبا 2 کاله زوړ پروجیکټ و هغې کې بعضې ځای کې اوس لکه بعضې ځای کې سروې شوې ده او کار به کېږي 5000 موږ په دې ډیپای کې کېښودل او داسې سکولونه تاسو وګورئ 8000 زموږ سکولونه چې کوم دي هغه سولرایزیشن په هغې باندې کار شروع دی ډېر زیات پکې کمپلیټ شوي دي کمپلیټ شي دا 4000 مساجد چې کوم دي دا خو زموږ تېر شوی هغه په دې کار کې دسمبر پورې کمپلیټ کوو موږ او نوې سکیم موږ 5000 نیو مساجد راوړو داسې په ایکس فاټا کې زموږ بازارونه دي هغې سولرایزیشن مختلف پروجیکټس ته موږ په سولرایزیشن کې هم روان دي او څنګه چې زموږ عمران خان صاحب وایي زموږ وزیر اعلی صاحب وایي چې کلین اینډ گرین انرژي دا کلین اینډ گرین انرژي دا زموږ د عمران خان صاحب ویژن دا دی چې په دې کې موږ کار وکړو او خلکو ته بجلی ورکړو او ارزانه ان شاء الله اخیره کې منسټر صاحب د بډګرام ولس او یم کول ته بس دغه نه زه اوسو خبرې د خپل کول غواړم چې یو داسې پروجیکټس چې هغه د پورا د بډګرام لپاره ما ان شاء الله کوشش وکړو الله تعالی دعا کوم خدای دې پکې ما کامیاب کړي یو په بډګرام کې پولیټیکنیک کالج نو پولیټیکنیک کالج هغه الحمدلله په ډیوا کې راغلی دی زموږ چې کوم کو باندې کې ووکیشنل سنټر دی هغه اپګریډیشن نو یو خو خپل ینګ هلکانو ته خپل قوم ته د خوشخبري ورکوم چې انشاءالله په بډګرام کې یو پولیټیکنیک کالج نو د هغې منظوري په ډیوا کې راغله دویمه د دغې والا خبره په بډګرام کې تاسو وګورئ نو پبلک پارک نشته مخکې د بیوټیفیکیشن سکیم نه پکې موږ 15 کروڑ روپۍ ایښې وي خو ما په خیال باندې 15 کروڑ روپۍ کمې وي هغې باندې پراپر ځای موږ نشو اخیستی او دې ځله زموږ نوی سکیم راغلی دی د صوبایي حکومت موږ ته که 100 کنال ځمکه میلاویږي که 150 کنال ځمکه میلاویږي نو هلته کې به یو خوبصورته پارک انشاءالله موږ جوړ کړو خو بډګرام کې مسله دا ده چې د ځمکه نشته نو زه تاسو په وساطت باندې خپل عوام ته دا اپیل کول غواړم چې د هیډ کوارټر سره نږدې ځکه چې پارک خو د لرې نشي جوړی دی پبلک پارک چې خلک ورته ځي خپل د ماشومانو سره ځي هلته کې تاسو وګورئ هر ځای کې پارک موجود دي خلک ځي او هلته کې آرام کوي ګپې لګوي کھیل کود پکې هم خلک کوي نو 100 کنال ځمکه که موږ ته میلاو شي بازار سره نږدې یا که ته زموږ د شنګلو مخامخ سیپیک تر چې ځای دی دا د شنګلو والا هغې څه نوم دی مالې نوم یې شو دا روډ سایډ ته نه دی راپورې
غازی کوټ چې کوم دی هغه یو بهترین هلته کې پارک جوړېدی شي خو هغه چونکې د برې شینګلو د ډېرو خلکو ځمکه ده نو ما الریډي مزمل ماما سره چې کوم زموږ د ناظم ولګي جوړی هغه تر ما خبرې ته خپل خلکو سره خبر که دا ځای موږ له راکوي نو دا پارک دپاره یو بهترین ځای کېدی شي یو بهترین پارک به دلته جوړ شي یو به هغې سره پارک جوړ شي بل چې ورسره کوم ځمکې د خلکو پاتې شوي نو هغه به قیمتي شي بل دویم موږ د بوسټر چې کوم دی ټي وي بوسټر دې سره چاپېره ځمکه که دلته موږ د ځمکه میلاو شي نو دلته کې هم یو بهترین پارک جوړ شي دې شي چې خلک پکې ځي سیاحت لپاره دغې دپاره بل یو دویمه خبره زموږ د بډګرام چې ډګري کالج دی هغه یو کالج دی او په هغې کې سټوډنټس ډېر زیات تعداد دی مخکې پرویز خټک نه منظوري اخیستې وه هغه هر څه شوي د هغې فیزیبیلیټي هم شوې وه خو په هغې کې بیا د ځمکې ایشو راغله چې کومه ځمکه هغې دغه کړه د هغې کاسټ ډېر زیات راغلی و نو هغه د کاسټ د وجې نه هغه منصوبه نو الحمدلله هغې کې هم لګیا یم او زما امید دی چې په دې کال کې به دا یو بل ډګري کالج زما په حلقه کې انشاءالله جوړ شي نو دا یو خو بس چې کوم دی هغه علاقې خلک دی د کوزهبانډۍ ورسره د ګیجبوړی د ترند بانیا ورسره نور چې کوم مضافات راغلي نو هغو ته خو به یو نږدې دغه شي او بل دغه یو کالج باندې چې کوم برډن دی هغه به کم شي نو هغه انشاءالله دغه دی دریم چې کوم دی زمونږ خاص کر هغه پروپیګنډا ګروپ دا خبره کوي چې په بډګرام په پلانکي ځای کې صنعتي زون جوړ شو په پلانکي ځای کې اکنامک زون جوړ شو نن زه ستاسو په دې پروګرام په واسطه هغو ته ویلم دا وینا کول غواړم چې صنعتي زون دپاره یا اکنامک زون دپاره په زرګونو کنال ځمکه پکاري خو دوی د موږ په زرګونو کنال ځمکه نه روډ سایډ ته چې اپروچیبلي 600 کنال ځمکه د موږ راکړي او نن ورته د انشورنس ورکوم ستاسو د پروګرام په واسطه باندې چې هلته کې صنعتي زون د معنی جوړ واخلي دې د موږ د ځمکه آیډنټیفای کړي چې موږ په هغې باندې سیکشن 4 ولګو او هلته کې موږ پلاټینګ وشي او د صنعتي زون ورته جوړ کړو نو دا زما په خیال باندې به د بډګرام چې دغه د زموږ دوی چې کومه پروپیګنډه کوي دا هغې ته ستاسو ځمکه راکړي او صنعتي زون جوړ او جمع کار دی انشاءالله او زه په اخر کې بیا ستاسو او ستاسو ټول ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو مالا موقع راکړه او خپل عوام ته دا ویل غواړم چې تاسو په ما باندې اعتماد کړی دی دې نه مخکې تاسو زما والد صاحب باندې اعتماد کړی دی او تاسو وګورئ چې کله موږ ته اقتدار پاتې شوی راغلی دی نو موږ تاسو نه یې مایوسي کړي او د بډګرام 95% چې کومره ترقیاتي کارونه دی هغه موږ کړي دي او زموږ سیاست چې کوم دی هغه د عوام د خدمت لپاره دی اوس مختلف سیاستدانان راغلي په چوکونو کې او په یو ځای کې او په بل ځای کې بدې ردې وایي موږ نه هغې له هغې په بدو ردو کې جواب ورکوو زموږ سیاست چې دی د شرافت دی د خدمت دی او د هغې دغه جواب چې کوم دی انشاءالله موږ به خدمت سره ورکوو او دې 2 کالو کې چې موږ کوم کارونه وکړو د عوام په مخ کې دي زما د وینا ضرورت نشته او هغه په خپله ښکاري انشاءالله دا به خپل عوام ته ښیم چې راتلونکي کوم 2 کاله زموږ پاتې دي په هغې کې به موږ مزید انشاءالله د تېر شوي 2 کالو نه زیات کارونه کوو انشاءالله او د عوام مسایل چې کوم دي هغې د حل کولو کوشش وکړو دا منسټر صاحب او د عوام سوالونه چې کوم هغه موږ د دې په مخکې پیش کړه منسټر صاحب ډیټیل سره د هغې جوابات موږ راکړه نننی پروګرام چې کوم دی هغه زموږ اختتام ته رسي انشاءالله یو نوي پروګرام کې به ستاسو خدمت یو ځل بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ راکړه اجازت د الله په امان